فمع جمود الکریحه ما اراده وکړه شر ته مع جمود الکریحه سره د مړوالي د طبیعت او عقل د معنا بسر البلیات سر اصل کې سخت یخني ته وایي چې دا نباتات او دا بوټي موټي فصلونه وچ دي یعنې دلته خلک لفافې پوښه دی پاسه ځکه سخت یخي بیا دا وچوي دا بوټي وچوي دا فصل وچوي دا څه معنا ما اراده وکړه شرح د کتاب ته د دو مزاج موافق د دو څنګه غوښته شرح متن ولګیا مقصد حاصل شي اوږده نه وي دې ته ما اراده وکړه کلکه فمع جمود الکریحه سره د مړوالي د طبیعت عقل د معنا بسر البلیات بلیات جمع د بلیې د مصیبت ته وایي السر دا مشابهه ده په سبب د مصیبتونو نه کسر چې هغه مصیبتونه داسې وو لکه سخته یخني برد شدید لکه سخته یخني بوټي وچوي دغه مصیبتونه یې ما مزاج وچ کړی و ځکه چې مصیبتونه ډېر راشي که نه نو سړی عقل وچ شي بیا سړی پوره حقیقت ته شي ته نه رسي دا معنا ما جمود الکریحه بسر البلیات ما اراده وکړه شرح د کتاب دوم ځای سره د وچوالي د طبیعت ته معنا جمود وچوالي ته وایي چې اوبه وچې شي یا ودرېږي سره د وچوالي د کریحه د طبیعت ته معنا عقل د معنا بسر البلیات اضافت مشابهه مشابهت په یو مصیبتونو کسر چې دا مصیبتونه داسې وو لکه سخته یخني وخمود الفتنه بسرسر نکبات سرسر دا اضافت مشابهه مشابهت سرسر یو مصیبتو ته وایي نکبات غمونو ته وایي چې مشابه هوا سره هغه هوا چې سخته هوا وي چې اور لمبې مړې داسې ما دماغ لمبه یې وچه کړې وه مړه کړې وه وخمود الفتنه دی خمود مړوالي ته وایي هله وجه د مړوالي د تیزي د مزاج دی معنا فتانت معنا تیزي د مزاج وخمود الفتنه دی هله وجه د مړوالي د مزاج دی معنا هغه فتانت چې تیز مزاج و ما کیسې ته تیز رسېدی عام مړ و د وجې د مړوالي د فتانت ته معنا لکه تیز مزاجي کیسې ته تیز رسي دا داسې لکه اور بیا چې کله کله مړ شي لکه اور چې مړ شي نو ده دا تیزي مړه شي وخمود الفتنت هله وایي د مړوالي د مزاج د معنا هغه فتانت هغه مزاج ته وایي چې تیز مزاجي اور غوندې تیز دا طبیعت به ولې مړ و بسرسر نکبات دا دوم سر سخت غمونو ته وایي هواګانو ته وایي چې هغه سخت اواز کوي دا هوا والوځي اواز کوي بالنکبات التي کالسر دا اول سر سر دا دوم سر نکبات دي مصیبتونه غمونه کالسر لکه ریح شدید هوا سخته چې اواز کوي نه طوفان راځي اواز کوي وخمود الفتنه دی هله وایي د مړوالي د مزاج تیز دی معنا بسرسر نکبات په هغه مصیبتونو چې هغه مصیبتونه ما څه دا مشابه و هوا سره هغه هوا چې تیزه هوا وي چې اور لمبې مړوي دا سرسر دغې تیزې هوا ته وایي النکبات دا مصیبتو ته وایي بالنکبات التي کالسرسر په یو مصیبتونه باندې ما مزاج مړو کالسرسر لکه تیزې هوا غوندې چې اور مړوي دا یې سرسر معنا تیزه هوا ده چې اور مړوي النکبات مصیبتو ته وایي نو دا به سرسر اضافت نکبات ته دا اضافت مشابهه مشبهه ده هغه نکبات غمونه کالسرسر چې دا تیزې هوا غوندې وترامي البلدان بي هذا وجد ويشتلو دي مالره بلدان كلو ما مالره ولا اقطار اطرافه
یعنې یو کلي بل ته ورځونه بل ته بس ځای نه وټینګ لکه چې مصیبتونه ډېر شي که نه نو کلي کې ځای نه ټینګېږي بل کلي ته راځي هلته نه ټینګېږي بل ته بس خپل سامان ته سره یې بستره یا مثلا کپړې او بس ګرځي او ترام البلدان هله وایي د ویشتلو د کلو بی ما لره والاکتار جمع د کوتر ده مراد تېنه اطراف دي کوتر طرف ته وایي ونبوغ الاوطان هله وایي د لرېوالي د وطنونو اني مانا والاوتار هله وایي د لرېوالي د حاجاتو د مانا حاجات مانا لرې ما یو حاجت نه شوی پوره کولی نه دوی نه کپړې نه صفایي یعنې دا چې کلي نه لرې شي سړی حاجتونه نه شي پوره کولی ځکه داسې مانا وترامي البلدان هله وایي د ویشتلو د کلو رمي البلد چې کلی دې وولئ کلی دې وغورځئ ښه دي دا دې نه کنایه ده چې زه ټینګ نه وم په یوه ځای په یوه محل کې نه وټینګ یو کلی بل کلی هغه وجه دا ده چې وروسته کېدای شي راشي جنګونه وو د هرات کې جنګونه وو سخت جنګونه وو لکه دا نن سبا جنګونه همون کلو کې جنګونه وو مړي وو تربرونه عزیزان مړه وو ترونه مړه وو ورارونه مړه وو دا کیسې وې سره نو زه په ځای نه وټینګ وترام البلدان هله وایي د ویشتلو د کلو نه بی ما لره والاکتار اطرافو ونبوغ الاوطان اوطان جمع د وطن ده هله وایي د لرېوالي د وطنونو اني مانا والاوتار جمع د وتر ده حاجت ته وایي هله وایي د لرېوالي د حاجتونو نه وطن لرې وو حاجتونه لرې وو ما یو حاجت نه شوی پوره کولی ونبوغ الاوطان هله وایي د لرېوالي د وطنونو نه اني مانا والاوتار حاجتونو نه حتى تفيق أجوب كل أخبار كاتم الأرجاء وأحرر كل سطر منه في سطر من الغبراء داي تفيق زي شوريشم تفيق فعل تفيق يدفق ومعنى دي جعلت سرعة تفيق يعني زي شوريشم جعلت شوريشم أجوب كتكول من كل اخبار هر مکان زی غبره چې ګرده په پرته وي لکه دا مازدیګر چې سړی دی که نه مخکې و پیدل سفر یې وي پیدل سفر کې ورځی ګردې بیزې روانې غوی روانې میښې روانې دا ګرده پرته یې په دې کلو په دې لارو تفیق تو زه شروع شوم عجوبو کټ کول مې کله اخباره هر مکان زی غبره دی چې ګردې والو ولې چې جنګونه یې خو ګردې که خاتم الارجاء داسې مکان خاتم الارجاء چې پټاون هو الارجاء اطراف لره ارجاء ناحیه ته وایي ناحیه یو سیټ ته وایي لیکن دا ګوټ ناحیه ده دا ناحیه ده خاتم الارجاء پټاون کې هو الارجاء د ناحیو ګردې وې که نه ګردو د ناحیې پټې کړي که کله یو ګوټ بل ګوټ دا پټي که تفیق تو زه شروع شوم عجوبو کټ کول مې کله اخبرین هر مکان زی خبره چې ګردې ول خاتم الارجاء چې پټونکی د اطرافو د ناحیو و احرر کل سطر منو فی سطر من الغبراء دا وایي د مسلماني ما داسې لیکله یو ځای شپه بل ځای شپه یو کلي ته روان بل کلي ته روان چېرته بوټي لاندې به کېناستم بیا مې یو څو کرښې ولیکلې بیا به روان شوم بیا مثال پلانکي کلي ته ورسېدم بیا مې یو څو کرښې ولیکلې بیا به روان شوم تلا لیکل مې کول داسې تونای خو نه وکړل تاسو مو چې ښه ماړئ هر شی پوروئ نسوار پوروئ چای پوروئ خوبونه پوروئ دې ته تونای وایي دا وایي زه تونای نه وم غمو فکرو و احررو لیکل مې کله سطر منو هره کرښه د دې کتاب فی سطر من الغبراء په ټوکړې د ځمکې ګردي کې ګرد والا ځمکه غبره ګرد والا ځمکه وحرر لیکل مې کله سطر منو هره کرښه د دې کتاب فی سطر من الغبراء په ټوکړې د ځمکې ګرد والې کې اوس شعر وایي شعر مې هم دا مطلب فیومن ای وسار حالي فی هذه الاسفار بجامع تنقل کحال القائد وایي ما حال داسې څه په دغو سفرونو کې چې دا ګرځېدم ما حال داسې څه په دې سفرو کې
له وجې د نقل دی باندې ولې یو ځای نقل بل ځای نقل بل ځای نقل ګرځېدم نو ما حال په دې سفرو کې نقل له وجې داسې شو که حال القائل لکه دا یو قائل ده د غمونو خبره کوي لکه دو الحال ما حال داسې شو د قائل حال څه ده دا ده فیوما بحظوه دا څلور د ځایونو نمونه دي حجاز کې عربو کې دا څلور نمونه راځي دا د ځایونو نمونه دي او غرض یې دا ده غرض دی عذر پېښوي چې که دا کتاب کې چې کمی راغلي زه معذوره ځکه وجه دا ده چې زه یو انسان ونه لکه دا سړی چې دا وایي نو دا سړی چې دا وایي چې یوه ورځ یو کلي کې بل ورځ بل کلي کې بل ورځ بل کلي کې نو دا به یقینا ستړی غمزده به وي ستړی به وي نو چې غمزده یا ستړی دا به څه کتاب لیکي بیا خو کېدای شي چې تا نه غلطي پکې وشي نو دا معنی چې ما حال په دې سفرو کې په شان د یغې انسان چې هغه ګرځي په حجاز کې کله یو ځای کله بل ځای کله بل ځای کله بل ځای څنګه وایي فیوما بحظوه ای جئت یوما یوه ورځ رانه حظوه جیته دا حظوه دا د جي نام ده و یوما بالعکیک یوه ورځ رانه عکیک جیته دا هم د بل ځای ده دا د بل جي نام ده و بالعزیب یوما یوه ورځ عزیب جیته رانه و یوما بالخلیصه یوه ورځ خلیصه ځای ته راغله لکه دغه قایل چې وایي چې ما حال داسې و چې یوه ورځ حظوه کې یوه ورځ عکیک کې یوه ورځ عزیب کې یوه ورځ خلیصه زه یې دغ سړی غوندې شوم فصرت حالي كحال هذا چې ما حال داسې لکه حال د دغ سړي چې دی وایي یوما ای جئت یوما بحظوه حظوه جیته رانه حضرت یې حظوه لیکلې ده حظوه یا حظوه کلو نمونه دي و یوما بالعکیک یوه ورځ عکیک جیته رانه و بالعزیب یوما یوه ورځ عزیب ته رانه و بالخلیصه یوه ورځ خلیصه جیته رانه ثم لما وفقت بعون الله تعالی وتأییده للإتمام وكوست عنه خیامه بالاختتام اوس دی وایي ثم لما وفقت دا لما ده دا جواب غواړي وروسته ثم لما وفقت بیا هر کله چې رب طرف نه ماته توفیق ملا شو بعون الله په مدد د رب تعالی چې پاک طاهر و تأییدي په مدد د رب للإتمام دپاره د تمامولو د دې شرع وكوست عنه خيامه بالاختتام مات بكر عنه د کتاب نه خيامه خیمه مې ماته کړه بالاختتام په سبب د ختمولو سره چې کتاب مې ختم کړ نو خیمه یې ماته شوه لکه اوس مثال تا چې شیان نیسي خیمه کې د شایي شیان نیسي چې کله دا حفاظت ټیم پوره شي یوه د خیمه ماته کړي یا لکه مثلا ته ګبین استی وجي ته نو په دې بوتل باندې له پاسه جاوله ولګېده ګبین والا جاوله په ولګوي دا خلک مخکې سفر کې به داسې جاوله په ولګوي یا خټه په ولګوي یا اوړه په ولګوي کلک چې دا یو ته صحیح ورسي چې دې به دې دلیل که نه چې دې من چې دې کې خیانت نه ده راغلی دا صحیح ورسېدی دا بوتل بیا چې کله هلته ورسېږي هغه سړي ته بیا یې هغه جاوله یې ماته کړي اشاره د دې ته چې دا صحیح ورسېده دی هم داسې وایي چې دې باندې خو خیمه وه د دې کتاب یعنې پوره نه و که نه خیمې کې نه پټ پوره نه و بیا چې کله ما ختم کړ نو خیمه مې ماته کړه بیا خو پوره شو بیا خو خلکو نظر کې راغله مخکې خیمه کې پټ و خلکو نه لیدلی ځکه چې پوره نه و یو شی پوره نه وي کتاب نه وي پوره خو چا ته یې نه شي ښکاره کولی چې پوره یې کې بیا به خلکو ته ښکاره کړي نو دا معنی وکوستو ماته مې کړه نقض البنا کوستو نقض البنا تعمیر چې مات کړي وکوستو ماته مې کړه دې کتاب نه خیامو خیمه دې ده خیمې چې باندې په پرتې وې دی پټ دا مې ماتې کړې بل اختتام په سبب د ختمولو ختم مې کا پوره مې کړه بیا به خیمه ماته شوه بیا خو هر چا لیدلی شوی بعد ما کشفت عن وجوه خرائط اللسام ووزعت كنوز الفرائض على طرف السمام بعد ما كشفت عن وجوه خرائط اللسام خرائط جمع د خریدې ده خریده ناوې ته وایي
ناوه قیمتي ناوې ته خریده وایي یعنې بادشاه لوري رب دې تا ته نصیب کړي خو چې داسې نه چې بې نظیرې لوري هغه بیا ګډېږي خرایط جمع د خریدې ده ناوې ته وایي قیمتي ناوه چې چا نه یې لیدلی لسام یا خرایط دا معنی یا خرید باندې معنی ده دا ده ویل حسنا من النساء ښایسته ښځو ته وایي نو ښایسته ښځې چې هغې باندې خو لسام پرتې نقاب پرده په پرته یې کړه نو بعد ما کشفتو پس د هغه نه چې ما لرې کړه ان وجوه خرایدي د مخونو د ناوو د دې کتاب نه کتاب کې ناوې وي ناوې دا وي هره مثلا ناوه ده خو هغه چا چې چا سره علم قدر خو یې کړه بیا دې ته هره مثلا ناوه ښکاري دا خو دومره قیمتي ده ګوره ما زده کړه دا خو ډېره ګرانه وه زه خو په دې نه پوهېدم دا ډېره قیمتي ده ما زده کړه ټوله شپه ویښې له خوشحالي نه چې تاسو مو باندې تونای مانه بېخبره سړی بس ډوډۍ خوري او ویده کېږي ډوډۍ خوري او علم قدر نه وي ورسره علم قدر نه وي مونږ ملګری وو ابوظبي ته تللی وو بیا عربو سبق ونه شروع کړه عربو خیالي ونه شروع کړه راځه چې کوم درس خیالي او فلان بیا به جازو کې ګرځوله دا وړه وړه جازونه به تر راوستول جاز کې به سکور کړو چا به یو بیټک ته بوځونه جاز کې چا بل بیټک ته چا بل بیټک ته عربو کنه قدر یې ګوته خو دا مونږ تاسو سره قدر نه ستړي ماشې باندې بوج ستړي ماشې هر باندې بوج یار استاد سره به ستړي ماشې څنګه کړه پرېږده وایه سړی نه ورسره ستړي ماشې دې ته بیا وایي تونای دا ګورئ ځکه وایي نو قدر دانی علم کې ډېره ضروري ده د علم تا سره قدر یې سینه کې قدر یې ډېر قیمتي ته ښکاري دومره قیمتي ته ښکاري چې رب سبحانه صفاتو د خدای پاک نه بعد انبیاو نه بعد تا ته دا ښکلی ښکاري علم ځکه علم د الله صفت ده دې نه ښه شی له سره شتان که ته دوکان وباسې هګۍ وه سپینې سترګې چې دا هګۍ دې ایښي دا بوی دیا کړپ 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 ټوله ورځ تېره کړي هګۍ وکړي تا ته دوکاندار 10,000 تنخوا درکړي ته علم نه کوې هګۍ کوې دا سپینو سترګو ول سره نو ښکاري وښې الله مچانې او دا شیان سره ګند جوړي دا سپینې سترګې ګند خوراک یې هم ګند کړی اتې چې الله کې دومره ډېره وینه ورنه ځي وینې ته چې وګورې سړی وایي چې دا چرګه نه ده چرګې نه دومره ډېره نه ځي دا ګند ورکوي که نه دا مې مصروف ورکوي تاسو یې خورو چې تاسو وکړو تاسو به شوق چېرته علم ورکړو کېدای نه شي چې تاسو به شوق راشي دا سپینې څرګې څه ده دا علم شوق ماتوي لکه دې کې ګند شی ملاوي ګند شی دا وینه ده دا چېرته حیوانات څه حلالېږي دې د ډرمونو باندې وینه جمع کړي دا غواګان وایي دې ته دم مسفوح وایي قرآن پاک فرمایي چې دا دم حرام ده دا آدم علیه السلام تر اوسه حرام ده چېرته منځ کې نسخه نه ده راغلې داسې ډېر احکام دي که نه انبیاو کې نسخه راغلې یو نبي مبارک پته جایز دي بل پته بیا نه جایز نسخه راغلې دا احکام دغه څه دي دا وینه دا غواګانو ولې وینه دا میخو ولې وینې چې د مرۍ نه دي دا چېرته نه ده حلاله شوې نو ته ښه سوچ به وکړه چې رب سبحانه دا نه ده حلاله کړې خو معلومه شوه که چې دې کې غټ فساد اوس موږ راځو هلته وایي پولیس والا هارټ اټیک هارټ اټیک له سره نام نه و چې موږ وکړه نه هارټ اټیک چاته نه کېدی اوس به دا چرګې خوري دا خلک چې خبرېږي غر مړ شي په ځان باندې پوه نه شي دا ټول دا چرګې تاسو کینسر دا د چرګو وجه ده رسولۍ دا د چرګو وجه ده خېټې غاټې غاټې دا د چرګو وجه ده دومره غټه خېټه دي ته به ښځې سره څنګه ملاوي دا ځکه وایي بعد ما کشفتو پس دا نه چې ما واضح کړې وه لرې کړې مې ان وجوه خرای دي د مخونو د ناو د دې کتاب نه هره مثلا ناوه ده ناوه خریده حسنا من النساء ته وایي ښایسته ښځې ته وایي د
علم هره مسله ښایسته ده. الله سام نقاب مې لرې کړی و، هره مسله مې واضح کړې وه. بعد ما کشفته خلی پس هغه نه ما لرې کړې وه، کشف کړې وه. ان وجې خرای دي د مخونو د ناو د کتاب الله سام پردو لره و وضعت کنوز الفرائض. پس د هغه نه چې ما ایښي وو کنوز الفرائض خزانې د ملغلرو علا طرف سمام په طرف د ګیدړ تورې پیژنې ګیدړ تورې دا مونږ پلی عربو کې غرونو کې ګیدړ تورې داسې وړی یعنې ځمکې پخوا باندې داسې لږ ودې بیخي دې ته وایي سنامکي. سنامکي حدیث کې راځي ډېره قیمتي ده. دا مونږ خلک خو پوهېږي نه دا دومره قیمتي ده، زیړي پاره زړه پاره هر شي پاره دا قیمتي ده. دا وچې پاڼې واخلې بیا وړې کې دې سره زنجبیل ګډ کړي او دا بیا خورې. دا به دلته قبض وي، نه به دې سر خوږېږي، نه به رسولۍ ترکې پیدا کېږي. دا دوه شیان تاسو واخلو. اوس په دې پنساران چې پېښور ته چې راځي صفا پنسار هغه ته وایي هغه ماته راکړه سنامکي شنې پاڼې هغه تا ته درکړي. یو پاو واخله یا 100 ګرام واخله یا 200 ګرام واخله. دا به ښه وګورې کاڼي ماڼي به ترې لرې کړي، قوي به لرګی به لرې کړي، ګلې پکې ګل به ترې نه لرې کړي، صاف پاڼې به دا وړه کړي 2 منټو کې وړي. زنجبیل به واخلې دومره، دا قرآن کې راځي مزاجو زنجبیله، یعنې قرآن چې یو شی ذکر کړی حدیث دا به څومره قیمتي دې سره به هره بیماري وځي. دومره ورسره زنجبیل واخلې یا زنجبیل مثلا یو پاو واخلې دا نیم پاو واخلې. دا سنامکي دا واړه کې دا ته خوره چې کور کې چا سر خوږي یا ته ورکړه خوري دي که بوډۍ ښځه یې چې چوکي هته ورکړو. دا ټولې بیماریانې بخښي یوه بیماري وپاته نه شو. ما تیب ویلی ده 2 ځلې مې سنه ده بسایي او ډېرې دواګانې مې جوړې کړې دي خپله. په اخر نتیجه یې ما دا 2 جوړې دي. دا ځای باندې ما دومره تجربه راکړه چې دې نه یوه بیماري نه پاتې کېږي. ځکه یو قرآن کې راغلی ده زنجبیل، بل حدیث کې راغلی دا سان. دا جوړه کړو کور ته پرته وي چې چا سر کوي ورکویا که مثال نور څه تکلیف وي هر تکلیف کې ورکوو. خو پوه شوې که نه دا یې نه دومره قیمتي خبر مې ته خالي. ووضعت کنوز فرایدي اما ایښي وو کنوز فرایدي خزانې د ملغلرو د کتاب. دا کتاب څه ده؟ دا فریده وه ملغلرې وي. یو وړه ملغلرې یو غټه ملغلرې. سپۍ کې غټه ملغلر ډېره قیمتي، سپۍ دریاب کې وي. غټه ملغلر قیمتي هلته فریده وایي. یو وړې ملغلرې مثلا دا سپۍ که نه دریاب کې هغې نس کې ډېرې ملغلرې 2 3 4 عام ښي خو دا فریده ډېره قیمتي. دا غټه ملغلرې سپۍ کې پرته وي. سپۍ ته صدف وایي، مولي صدف خان صدف پوه شوې که نه؟ صدف کې دا ملغلرې پرتې ګوره ورته ځکه وایي په وضعتو ما ایښي وو کنوز الفرائض خزانې د ملغلرو غټې ملغلرې. دا مسلې یادوي علا طرف سمام په طرف د سنامکي. سنامکي په طرف مې سنامکي دومره بوټی چې په دې وړوکي بوټي کې دلته هر شی کېدی نو ته اسانه سره راخوځېدې. غټ بوټی خو نه وي چې ورخېږي پره په ځمکې پخوا یې داسې او دې څانګې باندې دلته ملغلرې پرتې خو سیده به ورشي واګه هغه چې دنګې نه وي که چې ته ورخېږې په پوهې په خبره علا طرف سما په طرف د سنامکي یا وایي په طرف د ګیدړ تورۍ. فجاء بحمد الله دا ګوره دا وایي فجاء بحمد الله دا عطف ته په فانتصبت ثم لما وفقت بعون الله فانتصبت چې ما ته توفیق راکړه که نه رب
بیا ما انتصبت ما استقامت وکړه دا جزا دا جواب لما وفقت بعون الله فقط فانتصبت کله چې ما ته الله توفیق راکړ د دې خبرو فانتصبت نو ما کلکه اراده وکړه چې کلکه اراده مې وکړه شرطه فجاء بحمد الله دا فی عطفه ده نو حاصل شو جاء من حاصل شو بحمد الله دی الله په ثنا الله لره شکر چې حاصل شو کما یروق النوازر لکه څنګه چې تعجب کې اچي نظر کوونکی دا سے حاصل شو فجاء حاصل شو بحمد الله دی الله په شکر کما لکه څنګه چې تیر ویني یروق النوازر یروق څه معنا تعجب کې وای اچي نظر کوونکی ويجلو صد الاذهان الذي كي کشف کوي زنګ د ذهنونو ذهن چې زنګ پروتي زنګای کنه خبره سره نه کوي بیا زنګ پروتي زنګ لکه ټیم زنګ نشي چې وګ کې پرتی بیا زنګ نشي ويجلو چمکدار ګرځي کشف کوي صد الاذهان زنګ د ذهنونو ويرهف البصائر التیزی نظر د سترګو تیز یو موږ نظر ده تیز نه ده یو تا نظر ا تیز دا من ويرهف تیزوی البصائر نظر د سترګو یو دا من بل من ويرهف تیزی البصائر عقلون لرا عقل تیزی دا سی کتاب ويذيء الباب ارباب البيان چمکدار ګرځي پړک کوي الباب ارباب البيان عقلونه د خاوندانو د علم بیان دا علم بیان چې د علم بلاغت دغه عقلونه چې دا چمکداري پړک کوي لکه دا بلخ تک دا د ما کتاب لولي ويرهف تیزوی البصائر عقلونه لره یا سترګو لره ويذيء الباب ارباب البيان چمکدار ګرځي الباب جمع د لوب د عقلونه ته وایي عقلونه د ارباب البیان خاوندانو د علم بیان وی نور بچت ته وایي ومن الله التوفیق والهدایه دا خو ما کمالات ته ویله په ته داسې مه وایي چې ما تکبر وکړو تکبر نه کوم دا د رب طرف نه توفیق هدایت دا رب توفیق راکړی چې رب توفیق نه یو ټکی په خولې نه وباله دا ګورئ ومن الله التوفیق رب طرف نه توفیق ده والهدایه هدایت ده توفیق قدرت ته وایي رب قدرت را کړی والهدایه راهنمایي ورته کړې ده پوه کړی هدایت معنی پوه کول پوه کړی هدایت ډېر مطلبونه دي سلم کې به راځي وغیره وغیره دلته ومن الله توفیق رب طرف نه توفیق ته قدرت الله را کړی ده والهدایه پوهه را کړې ده لارې ته کولاو کړې ده وعلي توکل رب باندې مې اعتماد ده خپل ځای چې شاین پر رب میں اعتماد ہے بس رب بھی برابر ہے تو وہ محنت کیا رب ہے برابر ہے والی توکل پر رب میں اعتماد ہے توکل چاہتا ہوں تفویض الامور الی اللہ کہ تو خبر اللہ تا حوالہ کی کہ بدا اللہ بکئی کر محنت پتہ کیا اللہ بھی پورا کئی والی توکل پر رب توکل فی البدایہ اول دی کتاب کی والنہایہ پاخیر دی کتاب کی وہ حسبی و نعم الوکیل رب ما پر کافی ده نور شابه دې څه کوم رب ما پر کافی ده ونعم الوکیل رب ډېر ښه کار ساز ده کارونو برابر مو کوي کارونه رب برابر دلته تفصیل ده او حسبی ونعم الوکیل هو حسبی رب سبحانه ما پر کافی ده رب ما پر کافی ده بل څه ته ماجت نشته ونعم الوکیل ډېر ښه کار ساز ده یعنی ډېر ښه کارونو برابر مو کوي ټول کارونه رب برابر بل هیڅوک نشي برابر دلته عطف کې خبره ده او حسبي ونعم الوکیل دا کوم عطف ده په پوه شئ بس دي